السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم اوریدونکو، نن د رمضان کورس دریم درس دی. په تیر سوي درس کې موږ هغه عذرونه بیان کو چې د کوم عذرو په خاطر باندې روزه نه نیولو اجازه وه. نن موږ هغه ځایونه ذکر کوو چې د روزې نیولو وروسته د روزې ماتول ورته جایز وي. نو ډیر خلکه چې وي هغه پر مازی معمولي عذرو باندې روزه ماتوي. لږ تکلیف ور باندې راسي، لږ تنده ور باندې راسي، لږ مشقت ور باندې راسي، روزه ماته کی. نو په دا لږ تکلیف او لږ مشقت کې روزه ماتول جایز نه دي. دا ګناه ده کې چیرې ماته کی کفاره او قضا دواړه ور باندې لازمیږي. خو بعضې عذرونه بیا داسې سته چې هغه سخت عذرونه وي. مثلا د یو سړي غالب ګمان دا وي که زه روزه نه کم ماته نو زما ځان چې دی هغه په هلاکت کې لویږي، یا مې یو اندام چې دی هغه ختمیږي، او یا داسې تکلیف باندې مبتلا یم چې هغه ناقابل برداشت تکلیف دی، چې در وس وتلی تکلیف دی. نو په دغه صورتو کې بیا روزه ورته ماتول جایز دي، چې د هغه یو څه صورتونه به موږ لاندې ذکر کړو. اول صورت دا دی چې یو چا روزه نیولې وي او د روزې په حالت کې دی سخت ناجوړه سي، نو د ده دپاره بیا روزه ماتول چې دی هغه جایز دی. دغه ناجوړي چې ده خوایا که د تبې په وجه سره وي چې سخته تبه یې سي، یا یې مار و لړم شی وخوري، یا د زړه دوره ور باندې راسي، یا در نس ناجوړي ورله راسي، یا دغه رنګه اکسیډنټ و نورې ناجوړیانې ورله راسي. نو په دا ټولو ناجوړۍ کې که چیرې د غالب ګمان دا وي که زه روزه وینسمه نو بیا به مې اندام ختمیږي، یا به مې ځان ختمیږي، او یا به په یو سخت تکلیف کې چې زما در وس وتلی تکلیف دی په دې کې مبتلا کیږم. دویم، د روزې نیولو وروسته سخت تنده ورته پیښه سوله چې که روزه نه کړي ماته نو د هلاکت خطره وي، یا د داسې تکلیف چې ناقابل برداشت تکلیف وي، د دې تکلیف کې د مبتلا کېدلو خطره وي. د هغه رنګه چې دی هغه د لوږې خطره وي، یعنی دومره اندازه لوږه ورله راسي چې که چیرې دی ډوډۍ نه وخوري نو دی په هلاکت کې لویږي. غالبه ګمان دا وي. دغه تنده چې ده دا بیا خوایا که د ګرمۍ په وجه سره دته پیښ سوی وي، یا د یو سخت کار د غنمو ریبلو، یا د کویلې رایستلو، یا د ښځو د سالن جوړولو په وجه سره دغه ورله راغلی وي، نو په دغه سخت مشکل په حالت کې چې دی بیا روزه ماتول ورته جایز دی. دغه رنګه دریم، حامله ښځه چې کوم وخت دې ته ناجوړي ور پیښه سي او دا پر خپل کشني باندې یا پر خپل ځان باندې بیریږي که روزه نه کړي ماته، نو په دغه وخت کې بیا روزه ورته ماتول جایز دي. دغه رنګه یو شیدو ورکولو والا زنانه وي، که چیرې دا وایي زه روزه پوره کړمه نو خپل ځان یا دا کشنی چې دا په هلاکت کې لویږي نو بیا روزه ورته ماتول جایز دي. دغه رنګه یو څوک بل چاته دمکۍ ورکي چې که تا روزه نه که ماته نو مړ کوم دي، یا د لاس و پښې یو شی در پرې کومه، او یا داسې تکلیف کې به دې واچومه چې ستا در وس وتلی وي، او دا دمکۍ ورکول والا پر دې قادر هم وي، نو بیا روزه ماتول ورته جایز دي. دغه رنګه د مجاهدینو دپاره په حالت د جنګ کې د روزې نه ماتولو په صورت کې د کمزوري کېدلو غالبه ګمان وي نو روزه ماتوی سي. دغه رنګه په حالت د سفر کې سړی په سفر کې وي او سخت تکلیف ودته پیښ سي نو بیا دی روزه چې د هغه ماتوی سي. او زنان لره که چیرې د روزې په حالت کې ناجوړي ورله راسي د حیض یا د نفاس څخه نو دغه روزه به دا ماتوي، دا روزه یې ختمه سوله او در ماخستنه پورې پر دې باندې امساک هم نسته، یعنې خوراک و څښاک کوی سي. خو دغه خبر د یاد ساتلو ضروري دی چې موږ وختي ذکر کړه چې مازې د معمولي تکلیف په خاطر باندې روزه ماتول ناجایزه دي او قضا او کفاره دواړه لازمیږي. سخت تکلیف به وي، د سخت تکلیف په وجه سره بیا روزه ماتیدی سي لکه موږ چې لوړ ذکر کړل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.